یو کس ته روژې په حالت کې احتلام وشولو نو دې سړي دپاره څه کول پکار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انتهایی قابل قدر والاحترام معزز سامعینو، یو ملګري سوال کړی ده څه که چیرې یو کس ته روژې په حالت کې احتلام وشولو نو دې سړي دپاره څه کول پکار دي؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، که چیرې یو کس ته روژې په حالت کې احتلام وشولو نو دغه کس روژې کې هیڅ فرق نه راځي، بلکې دغه سړي وله روژه دا صحیح ده، خو لیکن دومره ده چې انسان دپاره پکار دا دي چې بلا وجه غسل کولو کې څه تخیر نه کوي، یعنې لیټواله نه راولي، ځکه چې روژه د انسان وله په داسې حالت کې تیره شي چې انسان دغه روژه زیات نه زیات وخت هغه پکۍ په حالت کې تیره کړي. نو که چیرې یو انسان بیا داسې وکړلو چې روژې په حالت کې غسل کولو کې تخیر کوي تر دې پورې چې انسان نه مونځ هم قضا شي، نو دا بیا د انسان دپاره ګناه ده. نو لہذا انسان د عمل نه اجتناب وکړي، یعنې غسل کولو کې تخیروالي نه لیټوالي نه، بلکې انسان دپاره پکار دا دي چې فورا انسان نه څومره زر کیدی شي نو غسل ده وکړي. روژې په حالت کې غسل کولو طریقه دا ده چې انسان صرف روژې په حالت کې خولې ته لکه څنګه اودسه کې اوبه چې دغې طریقې سره اوبه واچوي او غرغړی ده نه کوي، یعنې لکه څنګه روژې نه علاوه خلک کوي، نو دغې طریقې سره مبالغه ده نه کوي. همدغې طریقې سره پیزو ته اوبه داسې حالت کې واچوي چې دغه پیزې کوم نرم اډوکه ده دې ته اوبه ونه رسوي، یعنې پیزې کې تریخواله را نه ولي او نور ټول بدن باندې اوبه واړوي. نو دغې طریقې سره انسان څه عمل وکړي نو انسان ولا غسل هم وشولو او انسان په روژې کې هم څه فرق هغه نه راځي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.